بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. نو منګه د ادا اقسام شروع کړو. اداء کامل، اداء قاصر، ادا شبیه بالقضا. اداء کامل چې اوس څنګه فرض کړی شوی اقا شانتی ته ادا کې نه اداء کامل لا څنګه فرض کړی شوی اقا شانتی ادا نه کې نو دا اداء قاصر دا او دریم قسم ادا شبیه بالقضا ده. خبره اترې به شوبې مثالونه د اداء کامل لپاره د حقوق الله نه لکه مون سره په جماعت سره کوي او منفردن مونږ کوي اداء قاصر د لپاره مثال او دا شبیه بالقضا چې دا یو سړی مسافر امامي مسافر انساني او مسافر امام بسنیت وتړي په مینس کې دا لاحق شي او دې بیا لاړ شي او چیرې شي امام د مانځنه وزګار شوی د خپل مونږ پوره کوي نه دی بد ورکاته پوره کوي سلور باندې پوره کوي او د حقوق العباد لپاره مثالونه د اداء کامل نه ویلو لکه یو سړی د غلام دی واپس کو غلام دی واغستو او چانه د غصب کو یا شرا وکړه او بیانی په هغه طریقه باندې دی واپس کو په کومه طریقه باندې چې د غصب کړو یا مبيعای په هغه حالت کې واپس کړه په کومه طریقه باندې چې به شو نو دا دغه اداء کامل دی. اګه په هغه صفت سره ادا نه کړل په کوم صفت کې چې دا غصب کړه یا په کم ټیم کې چې به کې د په هغه وخت کې یو شان دی اوس بل چند نو دا د قصر د لکه غلام لاول بعد باندې دین نو او رسو بیا دین نغلو د اداء قاصر ده. ادا خو ځکه چې کوم غلام د کړه هغه ورکو او قاصر ځکه چې لکه په کم صفات سره جواز او هغه صفات په کوم نشته. پوه شو الاول مشغول بالجنایت نو اوس مشغول بالجنایت ده اول مشغول بالدین نو اوس مشغول بالدین نه او د دغه پرون شو. نن سبق کې د ادا شبیه بالقضا د دې مثال د حقوق العباد نه جو امهار عبد غیره وتسلیمه بعد الشرائع چې یو کس ولګیدو او د یو خځې سره نکاح وکړو او د پرې نکاح کې مہر د یو معین غلام کې خونو چې دا معین غلام به تر زده کوم غلام د بل چا د خپل غلام نه دی پردی غلام متعین غلامو پردی غلام هغه په مہر کې مقرر کو پوه شو به معنی چې دا د پلانکی کس دا غلام دا به تعالی ز په مہر کې در کومه نو نکاح خو صحیح ده ځکه چې په نکاح کې مہر په دغه ټیم باندې ورکول خو ضروری نه دي کله نکاح کې مہر بیانوم نشي نو بیا هم په مہر مثلی چلندا په دې باندې شته کنه په دې باندې نو دا مہر مقرر کو د پردي کس غلام وز د شو ولا چې وخت تیریدو دې سره الله خدای پاک وس طاقت ورکو او دا غلام واغستو او به دغه غلام چې دغه غلام په متعین کړه او پرې مہر په وخت کې هغه دې خزر ورکو نو دا ادا شبیه بالقضا ده. ادا شبیه بالقضا ده ادا ولدا ځکه چې په کوم غلام باندې دی عقد کړو هغه غلام ورکو او شبیه بالقضا څه ده د قضا سره مشابهه څه لري چې ګوره اول چې د عقد کوو نو په هغه ټیم کې دا د بل کس په ملکیت کوو وس چې دا غلام ورکې دا د بل کس په ملکیت ته کنه او په ملکیت په بدلیدو سره تبدل د عین راځي حکمن په تبدل د ملک سره تبدل د عین راځي حکمن پوه شئ وای دې خبرې څه دلیل شته وو کنه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بیره کوړه تشریف راوړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت بریره رضی الله تعالی عنها د حضرت عائشه رضی الله عنها آزاد کړه وینځوا نو هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د میل مستوب د پاره چواری کې خو دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ته موږ له چواری راکړي الله الله کټوي چې خټکیږي را خټکیږي پرې کې راسدي نو ورته پرې کې غوخه ده نو پیغمبر سلام ورته دی غوخه نه موږ نه راکړو چې موږ له چواری کې خو دي ناوی چې دا غوخه موږ ته پلانګي کس صدقه کړی دا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مر صدقې مال نه کړو نو چې دا موږ ته صدقه شوی دا نو لہذا تاسو صدقې مال نه خورئ نو موږ ځکه دا غوخه تعالی تم نکړه جو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی لکه صدقه ولنا هدیه چې تر لپاره خو صدقه ده نو کته موږ لرا کې نو لکه ستاسو طرف نه موږ ته هدیه بشي نو ګوره ولکه په تبدل د ملک سره تبدل د عین راغی لکه یو سړی دی او د ته غله زکات ورکو او د زکات مال ورکو غریب دی خو دا غریب کس ولګي او په خپل خوشاله باندې دغه مال چې دی دغه زکات د مال د یو مالدار سره ورکو نو په تبدل د ملک سره تبدل د عین راغی د جایز دی د مالدار کس ته پاره هغه پوه شو پرې باندې نو ګوره دی چې دا غلام
کم غلام باندې عقد شو هغه ادا کو ادا خدا او شبیب القضا ده کړه چې لکه دی کې تبدل د عین راغی تبدل د ملک راغی او په تبدل د ملک سره تبدل د عین راځي حکمن پوښو به معنی هغه بل خبره باندې پوښو یو دوم عین دغه سیس ته وي کنه کم سیس باندې د عقد شوی په دغه ته عین ویل کی کم سیس باندې چې عقد شوی دغه ته عین وي د دې پورو بیا یو دوه مسلې پکړي دی هغه بیا وایي و امهار عبد غیره وتسلیمه بعد الشراء او د غیر کس غلام په مہر کې مہر بیانول وتسلیمه حواله کول د دې غلام بعد الشراء ورسوله اغستلونه زه پر دې غلام حواله کیږي نه کنه نه دې چې حواله باغ وکړه ده خو په کم ټیم کې چې مقرر کینو باغ ټیم کې و نذیر للاداء الشبيه بالقضاء و اذا نذیر ده دا ادا شبيه بالقضاء اي امهر رجل عبد الغير يعني سړی ولګیدو د بل د غیر کس غلام مہر مقرر کو فی نکاح امراته یو خزی په نکاح کې ثم سلمه الیها بعد الشراء بیا دا غسلون ورسو دې سړی دغه غلام دې خزی ته حواله کو فهو اداء ندغ ادا ده من حيث بدي سرا انه سلم عين العبد الذي وقع عليه العقد چې د بیا عینیه غلام حواله کو فكم باندې چې عقد شوی وشبيه بالقضاء او شبيه بالقضاء ولدا من حيث بدي سرا ان تبدل الملك چې تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما واجبوي بدلیدو د عین د حکما اذا پوښوي فاذا كان العبد مملوكا للمالك كان شخصا اخر وکله چې دا غلام مملوک د بل کسو نو دا یو بل شخصو ثم اذا اشتراه الزوج كان شخصا اخر یعنی کله خاون واغستو نو دا یو بل کسو ثم اذا سلم اليها كان شخصا اخر او کله چې دا غلام د خزه تاول کو دا بل کس دی نو په حقیقت کو غسړی یو دی خو لکه د عین پکې بدلی دا ملکیت بدلیږي او په ملکیت د عین سره تبدل د عین راځي حکمن ټکه وسره وی چې لکه بیانی خواصیز نه بدلیږي کنه بیانی خواصیز نه بدلیږي لکه دا غلام دی دا محب الله غلام دی نه دا د مجید الله غلام دی او عبد الله نکاح کوله د خزه سره او دغه پکې غلام مقرر کو نو لاول دا د مجید الله ملکیت ته اوس دا واغه سره د ملکیت شو او د چې خزه لور کو را خزه ملکیت شو نو غلام خو یو دی بیانی خو حکمن بدلیږي ملکیت بدلیږي اوس په دې خبره باندې دلیل والحجه فی هذا الباب او حجت په دې باب کې په کوم باب کې چې په تبدل د عین سره تبدل د ملک سره تبدل د عین راځي حکمن په دې خبره باندې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل علی بریره یوما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیرا په حضرت بریره رضی الله عنها باندې داخل شو نو کوړه داخل شو فقدمت الیه تمرا نو دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چواری مخې ته کې خو دي وکانه القدر یغلی من اللحم او کټوي چې نه خټ کېده د غوښنه فقال عليه الصلاه والسلام الا تجعلين لنا نصب من اللحم اے ته موږ د وره پاره نه ګرځي موږ د پاره سیسه د غوښنه ول نه ګرځي فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لحم تصدق علي دا خو وغلا وما باندې صدقه کړی شي یعنی ماته چا صدقه را کړی نو فقال عليه الصلاه والسلام لك صدقه ولنا هديه چې ستاره لپاره صدقه ده او کته مونږ دراګنو ستاره طرف نه مونږ تراسه شي یعنی اذا اخذته من المالك كان صدقه عليك وای کله چې دا تا واغستله د مالک نه وې خزه ده کنه بریره خزه ده کنه نو دې دا ورسوج کوي یعنی اذا اخذته کله چې تا دا واغستله د مالک نه نو کان صدقه علیک نو دا صدقه په دمانه کان صدقه علیک کان صدقه علیک دا صدقه و اذا اعطيته ايانا او کله چې دا تا راکړه مونږ ته نو تصير هديه لنا نو دا با هدیه شي زمونږ لپاره فعلم انه معلومه شولا ان تبدل الملك چې تبدل ملک جده نو یوجب واجبوي تبدلا فی العين تبدل په عین کې وعلى هذا يخرج كثير من المسائل او په دې سره ډېر مسائل لوځي لکه ما تاسو وی چې لکه فقیر دی دا زکات ادا کو او دې بیا دا زکات چې نه مالدار سره ته ورکړي دا زکات چې دې بیا یو دغه ته ورکړي دا هاشمی ته ورکړي یا بل چا ته ورکړي نو دا په تبدل ملک سره تبدل نه غدار پردا جایز ده یا لکه پوښو به معنی حتی تجبر علی القبول وس په دې خبره باندې دلیل پېښ کړي چې دا ادا ده ادا ولدا او شبیه بالقضاء ده شبیه بالقضاء ولدا پوښو به معنی نو لاول دا خبره حتی تجبر علی القبول چې دا ادا ده نو په دې خطه باندې با جبر کولای کیږي په قبل ولو باندې
چې لکه دا خزه چې نه کنه چې کله دی دا غلام مقرر کو غلام واغستو نو کله خزه و چې د خدا نه قبل مزه تا خو ما د بل غلام ماته کړو د اوس مال بل لګونو بیانیا غلام دی په غلام کې څه تبدیلی نه راغلی حتى تجبر على القبول وهي جبر بکولېږي تجبر على القبول جبر بکولېږي بقبل المنظور زبردستی تفريغ على كون هذا اي تجبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور چې جبر بکولېږي مجبوره کولېږي ولا قضا فقبل ولو دغه غلام کم چې مہر کې مقرر کړی شوی عبادت تسلیم رسل حواله قولنا ومن علامه كونه ادا وهذا بخلاف ما اذا باوي دا بخلاف دا هغه مسلې نه ده کنه چې کله ګوره یو زیما زبا اعما مثال زبا اعما او محب الله دا مشتری دی او مجید الله دا غلام دی نو زو لګیدم بائع ولګیدو په مشتری باندې په دې محب الله باندې ما دا غلام ورخرج کوم پوه شو به باندې دا غلام سکو خرج کو بیا د دینه بعد دا عبد الله راغه او عبد الله د دې غلام مستحق شو چې دا غلام خو زما دی دا غلام سره زما دی نو دا غلام ته دره نو ما چې دا خرج کړل نو ما خو اسې خرج کو کنه دا چې پر دې غلام خرج کو نو دې عبد الله ته چې یار عبد الله ما خو دا اسې خرج کړل دی خو دلته کوز دا چې خبره مورانه و طالب 1000 روپۍ در کمالو چې کله ما دل روپۍ ورکړلې ندی مطلب دا چې ما چې دا مخکې به کړل دا مخکې به چې دا موقوف تا په مالک په اجازت باندې اوس ما دل روپۍ ورکړلې مالک می رضا کو اوس برابر جایز شي اوس زما دا قبضه پر غلام باندې دا به اق قبضه باندې حسابيږي بلکې دا قبضه به دوباره کیږي پوه شو به باندې ځکه چې مخکې به سره نافذ نه و مخکې به سره ځکه چې بیا خو بالا سيږي چې زما خپل شي زما په باندې خرڅ کړه وکنه او په غلام پرې دای کې دا خبره نشته په مار کې ځکه په مار کې د سر نه اړو مار مقرر نشي جو هم خیر ده او که په مار کې پردې کس د پردې کس غلام ته مار جوړ کې نو لکه هغه صحیح ده ځکه چې د مار خو په هغه وخت ورکول ضروري نه کنه کمار مقرر نشي هم خیر ده لکه پوه شو به باندې ځکه چې په سړی باندې به خځه لپاره څه لازمي ماری مثلی لکه پوه شوي د اصل کې تاسو په دې بیه کې او په دې مار کې فرق کوي چې لکه په مار کې خطر پردې کس غلام تمہر مقرر کولای شي خو په بیه کې ته پردې غلام چې نه چې خرڅولای پردې غلام ته لکه ما دا غلام دی دا مجید الله غلام دی دا په دمانه خرڅ کو ورسو بیا دی چې دا غلام زماره ما دل روپے ورکړي چیرې ټیک تر غلام ستاره خو د روپے والا نه دی ما پته ولګی چې دا مخکنه به چې دا موقوف تا د مالک په اجازه باندې دا مخکې به سره صحیح نه دا خپل غلام نه پوه شوي وګوره ورته څه وهذا بخلاف ما اذا باع عبدا دا بخلاف د دین چې کله یو سړی خرڅ کوي غلام لکه ما خرڅ کو دغه مجید الله واستحق العبد او بیا مستحق شو د دې غلام بل کس ثم اشتراه البائع بیا واغستو دی بائع یعنی ما واغستو دا غلام د عبد الله نه من المستحق د مستحق نه عبد الله نه نو حيث لا يجبر نو جبر باندې کولای على تسلیم للمشتري په حواله کول د دې باندې مشتری ته لانه بالاستحقاق زکه چې کله په دې کې د بل کس حق ظاهر شو نو ظاهره ان البيع كان موقوفا على اجازه الملك مالک چې دا موقوف په اجازه ته مالک باندې فاذا لم يجزه پس کچره د اجازه نه ورکړي نو بتلا دا بیا بس شو وانفسخ او دا بیا بس شو فسخ شو بخلاف النکاح فخلاف النکاح نه فانه لا ينفسخ باستحقاق المهر زکه دا نه فسخ کیږي په استحقاق د مہر سره ولا بانعدامه او نه په دې سره دا به فسخ کیږي چې سره پکې مہر پکې فسخ شي الکه پوه شو په باندې لکه مطلب دا مہر را پر دې غلام چې په مہر کې مقرر کړل بیا یو بل کس وایي چې دا ما غلام دی او زه دې مستحق ما نو په دې مستحق دوه باندې دا مہر د دوه نکاح نه خرابېږي الکه پوه شو په باندې وينفذ اعتاقه دون اعتاقها وس په دې باندې دا دغه کوي کنه چې تفریق کوي چې دا شبیه بالقضاء ده شبیه بالقضاء ده یعنی قضا ده او شبیه بالقضاء ده یعنی سو پوری چې دی خاوند د غلام د خزه ته حواله کړي نه لري سو پوری چې دی غلام د خاوند د خزه ته حواله کړي نه لري د دې خزه په ملکیت کې دانه نه که خزه وای چې زه آزادو ما نو دا آزادول شي نشي آزادول ځکه غلام خو د دې خاوند نه لري هغه پر دې غلام دی چې خاوند نه هغه سړي د حواله شوی نه لري نو دا خزه به حل آزادي چې اول د دې خاوند پر دې سړي نه واخلي بیا دا خاوند ته په مہر کې ورکی جو بیا به سړی چې دا خزه دا به آزادي خو چې سو پوره دې سړي دا غلام اغستل نه نه خو نشي آزادول کله دا واغستونو بیا په اعتاق به پکې نافذ وي او د خزه اعتاق به پکې نه وي نافذ
نو دا شبیه بالقضا ځکه چې څنګه پردی غلام نشي کولای نو دغه شانته دا غلام چې دا هم نشي دا کولای لکه پوه شئ وينفذ اعتاق فی دون اعتاق او نفذ کیږي به اعتاق د سړي نه اعتاق د خزي اعتاق آزادول تفریع علی کون شبیه بالقضا یعنی ينفذ نافذ کولای کیږي به اعتاق زوجه آزادول د خاوندې سړي لره قبل تسلیم للمرأه مخکې دې چې دا ولا کړه قصدا لان المرأه لا تملكه دغه خزر لري مالک نه الا اذا سلم اليها مگر کله چې دا غلام د خزه ته حواله شونه بیا به مالک شي فقبل التسليم هو ملك الزوج ده تسليم نمق ده حواله کول نمق ده خاون ملکیت ته کما ان قبل الشراء كان ملك للغير لکه څنګه چې دا غستلو نمق ده چا ملکیتو دا غیر ولما كان ذات العبد دا وسوي چې دی مثال دا ادا شبيه بالقضاء قضا شبيه بالادا ورته ولې نه وي پوه شو بلې معنی ادا شبيه بالقضاء ورته ولې وي نو ادا شبيه بالقضاء ورته څه کوي مګنه چې دا غلام په دوانو صورتونو کې موجود دی او غلام نه بدل شوی نو دې د ادا ځکه اصل وګرځوله او چونکې پدېږي ملکیت بدلیږي نو شبيه بالقضاء څه لکه پوه شوي ولما كانت ذات العبد موجوده في كلا الحالين وكل ذات غلام موجود په دوانو حالونو کې ووصف المملوکیت او وصف د مملوکیت متغیر فيهما بدلیږي نو جعل اداء شبيها بالقضاء نو ګرځول شي دا ادا شبيه بالقضاء ولم يجعل قضاء شبيها بالاداء او نه ګرځول شي دا قضاء شبيه بالاداء رعايه لجانب الذات والاصل د پاره د رعایت ساتلو د اصل او د ذاتو په بنه شوي کنه نو نن سبق کې منګه د ادا شبیه بالقضاء لپاره مثال ذکر کو او د دې په ضمن کې منګه دا خبره وکړه چې په تبدل د ملک سره تبدل د عین راځي حکمن او په دې کې دغه او په دغه خبره باندې دوه مسائل چې دا متفرع شول هغه دا سو پوښښ به نه معنی ورواړو